أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. نن د فهم قرآن دویم کلاس ته الحمدللہ ثم الحمدللہ برونی درس کی اہمیت او عظمت د قرآن کریم د زده کړې ذکر شوی هو. زمونږه نننی سبق شان او عظمت د قرآن چې دا قرآن سونه لوی شان والا کتاب دی، سونا عظیم کتاب دے. داولی خلق د دې د فهم د پارا دونه قربانی کوي، دونه تکلیفونه برداشت کوي، ځان کړی سخت برداشت کوي، لوګي برداشت کوي، تند برداشت کوي، شوګری مسافره. نو نن مون عظمت د قرآن ذکر کوو، صرف د قرآنی آیتونو پرانا کی چې دا قرآن کریم دون عظیم الشان کتاب دے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 گورے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 269. سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 دریم پارا. سوکم چې په قرآن په ناظره پوهیږي نو قرآن مخه تګدې او آیت راړوي. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یؤتی الحکمت من یشاء د حکمت غنی معنی دی. یو ماند د دې فهم قرآن، د قرآن پوها، د وحی پوها. یؤتی الحکمت ورکی اللہ پوه د قرآن چاله چې وغواړي، هر چاته نه، چاته چې الله وغواړي د قرآن پوه ورکی. او ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، چاته چې د قرآن فهم د قرآن پوه ورکړې شوا. دا معمولی سړی نه دی ښه، چاته چې د قرآن پوه ورکړې شوا، اگر کدا غریب دی، اگر که یتیم دی، اگر چې خپل کوری نشتا، اگر چې قیمتی جامع نه دی چولی، پوه ورته حاصل شوا. الله رب العزت سوئی اے مسلمانانو نن داو پیجنې ښا، دا خود الله رب العزت وی او دا قرآن خود ار مسلمان کتاب دے. الله ار چاہتا دا قرآن پوه نور کیا. ومن یؤت الحکمت چاہتا چی دا قرآن پوه ورکڑے شوا، فقد اوتی خیرا کثیرا،
دته ډیر زیات خیر ورکړی شو. خیر نه وي د الله رب العزت د طرف نه چې چاته خیر ملو شي غم ډیر لوی دولت دی. دلته الله خیر کثیر وي. ښا ومن یؤت الحکمت آغا څوک چې ورکړي شو ورته پوه د قرآن، چاته چې د قرآن پوه ورکړي شو. دا مونږ او تاسو د قرآن د پوهې د پاره راجمع شوي یو کنه. والله فرمای فقد اوتی خیرا کثیرا، دته ډیر غټ خیر ورکړي شو. دا خیر وته د الله تر طرف نه ورکړي شو. خلق دی ولس په ګوري کنه. قدر زر زرگر شناسم قدر جوهر جوهری. اوس د زرو په قدر خو زرگر پوي ښا، د جواهراتو په قدر خو جوهری پوي. اوس یو لیبرل او یو سیکولر مایندډ انسان هغه په دې خبرو څه پوي. دا خو چې یو اسلامیک مایندډ انساني هغه ته به دا پته لګي چې دا خو الله وایي چې چاته د وحي پوهه ورکړې شوې ده دته ډېر غټ خیر ورکړې شوی. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. امام بخاری رحمت الله علیه بل صحیح بخاری کی یو حدیث هم ذکر کړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. من یرید الله چاته چې اراده وکي الله چې جوړه کې وته خیر واچي، دل څور کوي، مال ور کوي، جیداد ور کوي، نوکری ور کوي، کسو ته ور کوي. نبی علیہ السلام فرمایي من یرید الله به خیرا، چاته چې الله د خیر اراده کوي، یفقهه فی الدین، دل د دین پوهه الله ور کوي. اے د دین د ذکر د پاره را روک شوی طلباو، اے د دین د ذکر د پاره را جمع شوی مسلمانانو، پدې خوشاله شي چې تاسو الله قرآن ته راوسته، د قرآن فهم ته راوسته. دینه معلومیږي دا چې الله د لجولو کې خیر اچي. ښا ازمون د نسبت مفتی صاحب حفظه الله فرمایي که یو سړی قرآن ته راغلی، قرآن ته ناست دی او یو تن په دې قسم وکړي چې زما دې قسمي چې دې سړی ته الله د خیر اراده کړي، نو دا قسم بے ځای نه دی. او پیغمبر وی قرآن کې الله وی ښا من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. سورۃ انفال نهم پارا آیت نمبر 2 گورے. دا قرآن دون عظیم کتاب دے، دا ایمان والا نخ اللہ ذکر کئی انما المؤمنون الذین وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. دا قرآن شان دی، قرآن سره سکی انما المؤمنون الذین، یقینا مؤمنان اغا کسان دی اذا ذکر الله کل چیات شی الله. د ایمان والو نه ذکر کوي. ها کله چې د ایمان والو مخې ته د الله تذکره وشوا، د الله رب العزت د نعمتونو، د قدرتونو، د طاقتونو، د الله د صفاتونو، د الله د جلال، د جمال، د کمال، د کبریای تذکره وشوا، د ایمان والو حال بسیا وجلت قلوبهم، داړونه پیرش د الله جمال. الله هو علیم بذات الصدور دے، زماغ اللہ هو یعلم خائنة الاعین دے، زماغ اللہ لا یخفا علیہ شیئن، زماغ اللہ هو قادر قدیر مقتدر دے. په دیړه باندې یو د یری کیفیت واری شيخه چې زمانه اغه لوی ذات خفن شي. د ایمان والو بل نخام وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کله چې پدی لستی شي آیتونه،
دا اوس په مونږ آیتونه لستی شي دارنګي دا طلبا قرآن دیتا په حفظ په ترجمه په تفسیر خودلی کیږي آیتونه لستی شي مسلمانان په مانځه کې ماخام ماسختن سحر په فرض منځونو کې د امام نه قرآن اوري په مانځه کې چې کله دا آیتونه لستی شي نو سبا کیږي زادتهم ایمانا دیل د ایمان اثر نورم زیاتی دا د ایمان والا نه خدانو نو آیا نن چې مون قرآن اورو سی ایمانی کیفیت سے واقعی کنا نور مترٹ کیگو کنا نور مټکور کیگو دا یاد ساته د ایمان والا نه خدادا د قرآن عظمت دا دی چې دا قرآن ورته بیانېږي نو زادتهم ایمانا ایمان نور زیاتیږي ښا گویا چې دا قرآن اورېده دا ایمانی انجکشن یې سړي ته لګي ښا دی مضبوطیږي په قرآن سره د دې ایمان په قرآن سره سیوا کیږي نو چې مونږ او تاسو خپل ایمان مضبوطو نه د دې د مضبوطولو د پاره قرآن دی چې قرآن اورو تلاوت کوو د نورو نه اورو ځان په پوه کوو زمونږ ایمان به مضبوطیږي دا خو عظیم کتاب دی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ چې کله لستی شي په دې آیتونه د الله زیات کی دی لره اثر د ایمان او چې د ایمان اثر سیوا نکی دا قرآن تا نو ته پوښه چې د ایمان هغه سطح د ډېر ښکته راغلی ده ښه ځکه تا ته قرآن بیانېږي ته قرآن ته ناستم یې او ته قرآن په حفظ سرم یادې دورم کې او منزلم اورې سبکیم اورې او الان کما کانا رزالت د نورم سیوا کیږي مثلا پکار خدا دا چې تنن قرآن دی وی کنه چې نن د قرآن اثر پتا کې نورم سیوا شي چې تا مخ کې 2 رکعات نفل کول الیکن نن بعد بسلور رکعات نفل کوم مخ کې 3 رکعات نفل کول اوس 72 رکعات نفل کوما اتمه کول اوس بدولس کوما مخ کې میزان له 2 منټه دعا کولا اوس بل 10 منټه دعا غواړم جاړم به وسره چې زمونږه نننه رز د پرونه رز نه غوري ګوره ها نن چې مونږ ګورو کنه زمونږ د پرونه رز نننه رز د په اعمال په اعتبار سره لیول نورم راکته کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ چې کله لستی شي په دې آیتونه د الله قرآن ورته لستی کیږي د خپل ګناونه را مخه تکیږي توبه وباسي او خو کیده می غلطه وا دا ګناونه را کیو دا نافرمانه می کړی دي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا دې پسې بل سورۃ وګوره سورۃ توبه آیت نمبر 124 سورۃ توبہ یولسم پارا آیت نمبر 124 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا دا قرآن نظار شا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او چکل نازل شی یو سورت بازی پدی کی ویا الیکا کم یو لره دی قرآن ایمان سیوا کا نو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا د مسلمانانو دی قرآن سره ایمان نور سیواش فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس آغا کسان چی ایمان روڑلے زیاد کیوت ایمان یعنی اثر د ایمان او بیا د ایمان والو دی د قرآن سره سوشي وهم یستبشرون دی سم خوشحالیږي ښا او قرآن سره خوشحالیږي چې وخت مو قیمتي شو او هغه کسان چې پړونو کې مرض دی ګند دی منافقت دی د دې قرآن سره هغه ګند نورم سیواش مرض بڑھتا گیا جو دوا کی
دارنگی سورت نحل سوار لسم پارا آیت نمبر 102 سورت نحل آیت نمبر 102 یہ قرآن سره سکیگی دا دون عظمتون والا شان والا مقام والا قل نزله روح القدس من ربک بالحق ہوا یا اے نبی علیہ السلام دے قرآن لرا روڑل دے پاکی پرشتے روح القدس دا دا جبریل امین لقب دے خواہ چکم منکرین حدیث دی اغی ملائک نمانی ای جبریل ام نمانی ویترہ لدہ قرآن سا ندو خوایا نن دور کې پدې میډیا باندې د القرآن په نوم باندې هغه خپل پیجونه چلی کله مونږ ته مخې تراشي هغه د قرآن سره حواله ورکړي زه ته تاسو سره څه ثبوت دی چې دا قرآن دی ته په کوم بیس وی چې دا د الله کتاب دی تاسو سره ثبوت سره تاسو سره دلیل سره کته ته وحی شوی دا ته جبرئیل نه منې ته د پیغمبر حدیث نه منې ته دا قرآن منی څنګه چې موږ ته دا قرآن کریم دا به نورو درسونو کې راشي انشاءالله څنګه چې دا قرآن کریم موږ ته په تواتر سره را رسېدلی دی دارنګې موږ ته احادیث مبارکه هم په تواتر سره را رسېدلی په کوم سلسله الذهب چې موږ ته دا قرآن را رسېدلی دی په کوم واسطو سره په هغه واسطو ته مونږ ته حدیث هم را رسېدلی څنګه چې مونږ وایو قرآن مونږ د پلانکي شیخ نه هغه د پلانکي شیخ نه هغه د پلانکي شیخ نه هغه نبی علیہ السلام ته داسې سلسله رسی دارنګې مونږ سره د احادیثو سندونه هم شته چې دا صحیح بخاری مونږ د پلانکي شیخ نه ویلې هغه د پلانکي شیخ نه هغه د پلانکي شیخ نه هغه داسې ورپسې د شاه ولی الله نه بیا هغې مخکې بیا دا هغه امام بخاری ته او بیا امام بخاری خپل سند نبی علیہ السلام ته رسی نو قلت ورته ووایه اے نبی علیہ السلام نزله روح القدس راوړلې دی قرآن لره فرشتې پاکې د طرفه د رب ستانه په حق سره ولیثبت الذین آمنوا دا دون عظیم الشان کتاب دی دا سړی مضبوطی ګورې ښه چې قرآن ته ناسته نه کړي هغه مضبوط نه چې قرآن یې نه اورېدلي که نه که جمجا باچا کیسه وکړه دا قرآن ته ناسته نه کړي که چا ورته څه منګنتې خبرې وکړي که څه د ځانه الزامونه او بدنامې ولګولې دا خلک هغې پسې ځي خو چې قرآن ته کښېني دی دونه مضبوط شي که نه دی بیا اخوا دیخوا خبرو پسې نه ځي بیا ښه بیا اکو بکو پسې دی نه ځي بیا معلومات کوي چې خبره د قرآن او د سنت نه ثابت ده او که نه لیثبت الذین آمنوا دې دپاره چې مضبوط کی هغه کسان چې ایمان یې راوړلی دی یعنې په دې قرآن سره ایمان والا مضبوطیږي ښه دې کلک شي دې باطل نشي دوکه کولی بیا دې غیر خلق نشي متاثره کولی بیا خو چې دې قرآن ته ناسته کړي او دې زړه ته قرآن ورکوز شوي یو په دې وجه احادیث مبارکو کې د ثابت قدمه دعا ښودلې شوې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایلی دا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک د دې دعا اهتمام پکار دی ښا چې اے د زړونو اړون کې راړون کی ذاتا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک زما دا زړه په خپل دین باندې کلک کړوا ما د دین نه بل خوا ماړه کله ډیر خلکی او بس اوخویږي ښا دنیا طرف تمایل شي دنیادار تمایل شي پیسو طرف تمایل شي د دنیا مزو پلوشو طرف تمایل شي او تاسو وګورئ چې کوم خلک د دنیا په عیاشو نشو پلوشو کې دي کنه هغه دونه پریشان دي خلک خودکشي کوي نن تاسو وګورئ غیر مسلمو کې لګ دي چې هغه انکم داغي په ډالرو کې
اغي خودکشي کوي په یورپ ملکونو کې د خودکشي هغه معیار ډیر زیات سیوا دی یورپی ملکونو کې ډیر لوی غریبانان پریشان دي تنگ دي د ژوندۍ نه او ایمان والده پریشان شو راشو دو رکعات نفل وکړ او پاو تلاوت وکړ یارا الا بذکر الله تطمئن القلوب لخ مطمئن شوخه تاجر تر پاسه دو الله ته پتنهای کې وجړل او زړه تشک بوج ختم نو قران دې د پاره دی لیثبت الذین آمنو دې د پاره چې مضبوط کیاغه کسان چې ایمان وروړل دي او دا د هدایت د پاره دی او ایمان والو ته د زیری ور کولو د پاره دی سورته طه آیت نمبر 123 سورته طه 14 پارا آیت نمبر 123 فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الله فرمائی کہ چرته زما د طرف نه تاسو ته هدایت راغی آسمانی کتاب وਹੀ راغللا نو فمن اتبع هدايا چا چې زما دغه هدایت نامې تابعداري وکا څوک چې زما قران پس روان شه فلا يضل دی به گمراه نشي دا گمراه کیږي انسان الاغه چې د قرآنی تعلیماتو نه سیټ شي دی بیا گمراه شي قرآنی تعلیمات اپنانا پڑے گا فمن اتبع ہدایا چاچی تابداریو کا زمادہ ہدایت زمادہ وہی فلا یضلو دی بچہ تا گمراہ نشی اخو اللہ دی با نو گمراہ کی گئی سو قرآن پس روانی دا قرآن بزان لخپل قائد گرزو خوا زان لبا لیڈر قرآن گرزو نن مونږ ځان ته نور لوډارا ګرځولي خل لوډارا لیډر جمعه لوډارا نن پدې باندې مړی وشوخه یو توي زما لیډر دا کارونه کړي خلک خبره ته اخواشه دا داسې زما لیډر خده د دواړو جګړه شي او دز یو بل پکیولي ښا توتوي الله دا وای دا الله رسول دا وای مسلمانی دا وای د مسلمانی د لیډر نه غیر چا پیرتاوي چې لیډر وتوی راځه موس کو نو دی موس کیا چې لیډر وای دی وخت کې موس نه کو دی مون نه کوي اغه لیډر ته د خدای درجه د پیغمبر درجه د قران درجه نن عام زمون په معاشره کې تاسو وګوره یو ډلې والے نه اکثریت د ډلو اغه خپل لیډر ته د خدای درجه ورکی ښا د معاشره کې لوی تباہی راوستا کہ لیڈر غلط خبر ہوگا جب والا پرتوک جوڑوں بیا کہ لیڈر د شریعت خلاف خبر ہوگا یار خیر دے بس دا خو مشران دی او دا خدا سے او کہ چرته زما د لیډر نه علاوه د بل چا یو لیډر ځان له جوړ کړی ک اغه لیډر سم کار سم خبره پي ولا کراس راکاګم نه دا صحیح نه الله اکبر او دا د غیر خلکو یو لوی سازش دی بیا خاص کر د دې اٹیک په اسلامی کنټری باندې ډیر زیات کیږي تاسو ګورئ نه زمونږ په دې ملک کې چې کما ډله بر سره اقتدار راشي خامخا به اپوزیشن موجودي دا څه مطلب دا اپوزیشن څه مطلب څه دی بر دې اقتدار والا طبقه مخالفت کوي اپوزیشن مین مخالف ډله الګه چې کمډله بر سره اقتدار راغله اپوزیشن تمزه دي سره دوستی شروع کې هغه ملک کارونه وکي چې کومي ذمہ داری دي او معلومیږي دا چې دا یو گیم دی د سوچې سمجې سازش تحت یو ډراما ده او مونږ او تاسو یې ګورو کوله ښا مونږ ور باندې غولای بس د قران تابعداري وکا فمن اتبع هدايا چاچم تابعداري وکا زما د هدایت فلا يضل ولا يشقى مفسرین وی فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره
دی با آخرت کې بدبخت نشي چې سو قرآن پسې روان شه قرآنی تعلیمات پسې چې دی روان شه یعنی قرآن پسې تله دا سړی د گمراهۍ نه بچ کئ. سورة الانعام آیت نمبر 126. سورة الانعام آیت نمبر 126. سورة الانعام اتم پارا آیت نمبر 126. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. وَهَذَا دا قرآن دا هذا نه مراد دا قرآن دی دا کم ته چې مونږ او تاسو را جمع شوي یو ښه او دام د الله په فضل و کرم سره بیا دې سختې ګرمۍ ته ګوره بارانونه وشو مونږ وی موسم به لږ مزیدار شي نو مونږ تاریخ مقرر کړ تاریخ مو مقرر کړو نو ګرمي لږه نوره راټیټ شوه خدا الله زمونږ امتحان علی ښه سونا ملګري چې کوشش دا کوي د سخته ګرمۍ کې ښه شوق ذوق سره راځي. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. دا قرآن دو نظمتونو والا کتاب دے. وَهَذَا دا قرآن لار دا رب ستا دا نیغا چې دا قرآن مطابق دی جند نو تا پا صراط مستقیمی. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. سورة الاعراف ورپسی اگو رہے آیت نمبر 96 96 نمبر آیت. سورة الاعراف آیت نمبر 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کچرت دی کلی والو ایمان روڑلے وی واتقوا دا اللہ نے یرا اختیار کرے وی دی قرآن کریم تعلیماتو باندے عمل کرے وی آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اللہ وی ما بور باندې آسمان برکتونه پرانسته وی ښا فتح البرکات برکتونه پرانسته دا ځان ته یو سیز دی دا نوې چې مال به مې ولا ډیر کړو جیدات به مې ولا ډیر کړو او غټه غټه بنگلې به مې ولا ور کړې برکتونه به مې ور باندې پرانسته برکت ځان ته یو سیز دی خوشاله به جیب کې بری تانیز نه دون و مطمئن کنا انتهایی و خوشاله دغه برکت دی چته پکور کې بلغون ته وړي ابا ختمی گینا یار کار بری چلیږي او دی خو آباد لکاو د کروڑهاو گاڑی بنگلے بینگ بیلنس دون پریشانوں کی برکت نہیں. تو کله کله وګوره کنه ډیر مالدار ترین خلک کته ته ویره جمعات کې کار پکار دی یاره غرض می دونه داخلو ورکی او دونه می ایڈمیشن پیسز ورک او دونه می کنوینس پیسز ورک یو ډاکټر ته تری او 2 لک روپیا غواغسته تا په ترس راشي چیرې دی سړی ته ما یو 10 روپیا د نسوارو د پاره ورکی غریب سړی ویا چې 100 روپے په جیب کې او چې خبر شي جمعات کې مدرسه کې ضرورت دی دی دا 100 روپے په نیمه ویا دا 50 د الله د کور د پاره وتا الله برکتونه نصیب کړي ښا نو الله فرمای لفتحنا علیم برکات من السماء. سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 وګوره 96 سورۃ الاعراف آیت نمبر 204. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې قرآن لستی شي دینه بل خوازه څه وکړي ګوره یو د کاپیرانو پروګرامو
هم قرآن ذکر کړي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون دا کافرانو تحریک دی وقال الذين كفروا وای کافران قرآن بناوره وګمګ دی قرآن تا چې تعالی سو کوئی چې قرآن ته وګمګ دا وته ته مسلمان هو کار دی د کافرو دی غره ها دا مسلمانانو کېم نه ملاوي او پوهه خلق وي قرآن ته مزه بلکې تاسو ته پته نشته او ما ته پته شته یو بوډا بابا به درس تراتلو ډېر خوند یې غسته و سپوه خلق ورپسې ولګېده یو ورځ یاره دې درس ته مزه بل ورځ درس ته مزه قرآن ته مزه ګمراه بشي ګوړه کې به زهر درکي هغه خوند غسته و د قرآن غچه ته په دې خبرو منع کېده آخر کې ورته وایي ته خو درس ته ځې او منع کېږي نه خو که مړ شو نو جنازه دې نه کوو نکاح کې دې نه یو په دې یو یاره نو بیا ورته خاندان هغه مشرانو ته وی ګورې مونږ به ستا د غون خاندان غم خادي نه کوو نو بیا غریب د درس نه منع شو نو بیا را سره یو پیره مې لو شه په جړا شو جي وي دغه کیسه وه مې زه بس تب دې کې په حق بیا ستا جنازه دې دا د قرآن دشمنانو نه کی کنه سړیا ته د ځانې د قرآن دشمن جوړ کړی دی د بل د خواوشا کې د نږدو یو کلی نه یو 12 نوجوانان درس ته راتله مناری جماعت ته علاقې کې پوهه خلک خبر شو لارانو پسې ولا جرګیو کې د الکان مول تصاور ډیر ته قرآن ته ځي وګوره غم خاده کې مونږ یو ښا زمون خلک په دې یریږي د صوبسین کې یو عالم تیر شوی دی غالبا د حسین علی الوانی رحمت الله علیه شاګردو په غونډه علاقه کې د درگاہونه آبادو د منجورانو د غلط دمګریو په هغه علاقه کې دک یو عالمو یو زویو او د دې عالم کور والو هغه بیبي وفات شو د علاقې چودریان وډیرګان عوام الناس ورتراله چې غم کې د سره شریکیږو خو د خپل مسائلو نه توبه وباسه زمون خلکو سره دا ډېره یری کنه چې جنازه کې مې ډېر رشي او بیا غم ته دلته هلکه چې ته دنیا کې نه نو د دنیا خلک دې راشي یا دې را نشي کنه او که ته یم نو یا دې خلک راشي یا دې را نشي معامله خو د رب سره ده هغه ورته خبردار که تاسو را د خپلو شرکیاتو نه توبه وباسئ نو غم ته مو پرېږدم که نیزې خپل کار کوئ چې کله د جنازې ټیم راغی هغه خلکو وی دا مولوي صاحب پوهېږي نه یو جرګه پې دویم هم کوو ځکه دا جنازه کې به څوک نه بیا به تعزیت کې څوک نه بیا ورته کسان راله ورته وایي توبه وباسه او مه کوه ګورې وبه شرمېږي او ته توبه تاسو وباسئ هغې خبرې کمپرومایز یې ورسره ونه که پلار او زوی ولګېده په 2 تنې کټ راواغسته او په 2 تنې جنازه وکړه دا غلط عقیدو والا دی چې په جنازه کې شریک شي او یا نه چې غلط عقیدې د قرآن سره دشمنی د قرآن درس ته مزه نو کله چې هغه بابا د قرآن نه منع که کنه هغه پوهه خلک یو بل سره میلو شو لکه بابا د قرآن درس ته ځي او کنه ویل که اوس په دې طریقې سره نه ځي بل ته وی را ټک شه سړی مو د قرآن نه واړو الله اکبر کبیره الله له بس جواب ورکړي د قرآن دشمنه خپل هم دقه ال دی د قرآن د یو صورت خلاصه درته نه ده معلومه او چې عوام الناس قرآن زده کوي نو ته ورته وایې قرآن ته مزه نو دا د کافرانو سوچ دی ښه دا نه چې دا کوم دلته منع کول کېدي ته مونږ کافر نه وایو خو کافرانو به خلک د قرآن نه منع کو او دې منع کوي فرق دا دی هغه پاخه کافرانو دا پوخ مسلمان دی الله رب العزت وی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وای کافران قرآن ته وګ مګ دے که چېرته ما او تا باندې دا څوک یو بزرګ او یو ولی الله یو ډېر ښکلې سپینه سپینه ږیره غټې تسبیح ښکلې کونټې او ډېر ښکلې ښکلې مسلې او په ګپ ګپ کې راته وي د قرآن درس ته مزه نو خبره به یې منو که نه
نه جندا د کافرو کار دی ها کافرانو به وی قران ته وګ مګ دی د قران دا اوریدو په دوران کې شور کوي چې تاسو زور اور شي الله فرمایي سورته انفال آیت نمبر سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 واذا قرئ القرآن چې کله قران لستی شي فاستمعوا لا توجه سره اوره د اوریدو اراده ورته کوي بعضی کسانو ته مونږ یو قران ته راځه کنه وی کور اورم کنه نو پکور کې زنانه موري او تیم اوري نت دل ته راځه واذا قرئ القرآن فاستمعوا معنا د اوریدو قصد ورته کوا او اوره فتوجه سره اوره او دویم وانصتو چې قران بیانېږي چوپ ورته کینه چوپ خاموش نو څه چل به وشي چې کله تاسو دا دوه کار وکړه غوږ مو کېښود او بالکل خاموش وي نو لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو د الله د رحمتونو باران وشي ته چې د قرآن اورېدو ته رالې که نه پتا به د سر نه راوالې تر خپو پورې د الله رحمت راوري په دې وجه چې ته قرآن ته را روانې قرآن ته ناستې په دې زړه زړه کې ځان له دعاګانې غواړه ځکه پتا د الله د رحمتونو باران دی او دا مضمون احادیثو کې هم دی چې کوم خلک داسې د قرآن درس و تدریس ته راجمع شي نو الله رب العزت د طرف نه په آخر کې فرشته اعلان کوي چې دې ته مې جنت ورکړ او دیدی په داسې حال کې پاسی گناهونه مې ولا معاف ک او گناهونه مې ولا پنیکو بدل ک وی دا ملائک الله ته وی چې ربا یو تند و خوراغلیو دې مجلس ته نو راغلی پدې کې یو تن سره کارونو دغل ته د پسیج کې کی ناست وی الله ته وی تاسو گواو سه غم مو سره وبخل ولی دا قرآن پتنگان دا طالبان دا چنی دا قرآن ته مور پلار ورکړي بچي دا داسې سعدا دی قرآن ته راغلی دا داسې خوش قسمته لا یشقا جلیسهما که دی سره د چا کار دی هغه هم بدبخته نشي کېدی دا وړوکې مخلوق خو نه دی دا قرآن د چې راغلی د مور نه را جدا شوی دی قرآن دکی دی حافظ قرآن جوړیږي دی قاری قرآن جوړیږي دی عالم د قرآن جوړیږي عام یو تن دی د قرآن د پاره راغلی دی دا ډیر لوی خلق دی ښا لا یشقا جلیسهم د دې سره چې د چا کار دی هغه بدبخته نشي کېدی سورۃ یونس آیت نمبر 58 سورۃ یونس آیت نمبر 58 چې قرآن سونا عظیم الشان کتاب دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون یا ایها الناس دا آیت نمبر 57 یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم پتحقیق سرا راغلی تاسو ته نصیحت نامه دا قرآن نصیحت نامه راغلی دا د طرف درب تاسو نه شفا راغلی دا قرآن شفا دا هغه مرضونو چې پسینو کې دا قرآن هدایت دا رحمت تو ورته وایي بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا په فضل د الله په رحمت د الله په دې خلک خوشحالي وکي قرآن دې زده که نو په دې خلک خوشحالي وکي هو دا قرآن غوره دی د هغه څه نه چې خلک جمع کوي خلق مال او دولت جمع کوي هو خیر دا قرآن غوره دی مما دا آغسنا یجمعون چې دا خلق را جمع کوي سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 وګورئ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فاصبحتم بنعمته اخوانا دا دون عظمتون والا کتاب الله وی منګولې ولګوي پس پر سید الله چې قرآن دی جميعا ټول یو شي قرآن سبا ار ډلې والا وی اتفاق او اتحاد پکار دی کنه خدا ما به الاتفاق کو یو وی زما منشور منا بل وی زما منشور منا یو وی زما د ایجنډې تحت کار کوا بل وی زما د ایجنډې تحت کار کوا یو وی زما لیډر بل وی زما لیډر دا ټول لیډران ختم شي دا ټول لیډران ختم کې ځان له پشری کې یو امیرو منه اګه څوک یو تن امیر کې غته ځا امیری نه کومه او که اصل اتفاق اتحاد جوړه بیا خو لیډرشپ ختم خدای چا ځان له خپل ترتیب دی الله فرمایي چې تاسو یو کېدل غواړئ یو موټی کېدل غواړئ نو بحبل الله په قرآن سره به یو کېږي په قرآن سره ښه دی وینه تخپل د تنظیم نوم ختم کا زماره تنظیم نوم بل وینه زماره تنظیم نوم راځي چې یو واعتصموا بحبل الله یا کله کله دا را جمع کېدو مقصد بدلی یره دا اپوزیشن راته لک خطرناک دی راشه یو اتفاق او اتحاد جوړو د اپوزیشن پیوا ما دا د قرآن د پاره یو کېږي چې تدې د پاره د خلک را یو کړي دي چې راځي دا ټوله پاټې یو کیږي کنه یره په دې ملک ډېر غټه بدامنی ده یره په دې ملک غټ قتل او غارت دی کله ماشوم لال کړي کله طالب سره زیاتې شوی کله سټوډنټ سره زیاتې شوی کله یونیورسيټي کې چا قتل کړي کله بل ځای کې یو ریپ راغلی دی هلکه دا حالات خطرناک لپاره څه پکار دي هلکه پوان خلک درکشته آو هلکه قرآن کې د دې لپاره څه دي نو قرآن کې دې د پاره دادی چا چې قتل وکړه هغه سزا قتل دی هلکه دا راته قرآن خود کنه راځي چې ټول را یو شو لکه په دې ملک بدامنی ختمو قتل و غارت ختمو راځي په دې ملک با د قصاص قانون جاری کو کتب علیکم القصاص فی القتلى قرآن ذکر کړي د معاشرین مکمل د قتل و غارت د دې جنگ جګړو سیستم ختم په یو آیت سره دې لپاره اتفاق اتحاد نشتا د دې په کې تذکرم نشته یارا الکه زه نور کارونه برستو کو خو دې وخت کې موږ ته مسله د غټه د بدامنۍ ده قتل دی یو ځای قتل بل ځای پښتانه قسم په لاس تړي شو بس په لاشونو چتولو باندې د علماو په لاشونو ستړي د ماشومانو په لاشونو باندې ستړي د سکول د ماشومانو په وینو لاس ککړ د مدرسې د ماشومانو په وینو لاس ککړ دا څونه یو لوی بدامنی ده یو قاتل اغله پړی چوکه سزا ورکه د قصاص تبیا وکړه دا ملک بچرتا که څوک چاته وای چې 2 کروڑ روپے در کومه قتل وکا اب وای نه دا نشم کوله ښا نو الله فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا منګولې ولګوي پر سید الله سره ټوله ولا تفرقوا تسنس کیږي ما د قران نه تسنس کیږي ما واذکروا نعمت الله یاد کې نعمت د الله پتا سو چې کړه دا قران نور غلې کنا د قران د نعمت یاد کې کنا اس کنتم اعدان چې کله تاسو د یو بل دشمنان وې په وړه وړه خبره جګړې کبي پانی پلانے په جګړه کبي ګوړه دوړانه په جګړه اس کنتم اعدان کله چې تاسو دشمنان وې په وړه وړه خبره جګړه کله د چا په پټي کې چرته پهونه کې مرغې جالا چولې ده بل یو تن راغلی هغه جال روانه کړي پاغي پسونو کاله باندې جنگونه دا دشمنو کې تاسو مبتلا وې دا قران راغې دون عظیم کتاب راغې دا مینه پیدا کیخه محبت او الفت پیدا کړي فالف بین قلوبکم نو مینه راوست په من دړونو تاسو کې نو شوي تاسو بنعمته په نعمت د الله سره رونا دی قرآن تاسو کې اورور ولی راوستا دا قرآن کریم دون عظیم الشان کتاب دی ما خو خیال داو چې نن درس کې به سره مونږ تعارف قرآن هم وایو خو هغه ګنټه ټیم دی نو بس تعارف قرآن په کې نن درس کې نه ویل کیږي زمونږ سبانه عنوان دی تعارف قرآن تعارف قرآن
چې تاسو ذهنن دې ته تیارې یو مونږ او تاسو ته مخې ته دا قرآن دی الحمدلله رب العالمین نه شروع دی او مونږ وایو چې قرآن کریم لومبني صورت نازل شوی دی اقرا نو دلته الحمدلله نه ولې شروع شو د اقرا نه ولې شروع نه کړ خبره مو خیال درانه لا لومبني وحی کوم راغلی دا اقرا باسم ربک الذی خلق نو قرآن خدا الحمدلله نه شروع دا ولې دا ځکه سره دا مونږ ته چې مخې ته کوم قرآن دی نو دا په کوم ترتیب سره دی نزول په کوم ترتیب سره دی بیا دا قرآن زمون مخې ته دا مجموعه څنګه راغلی دا نو دا یو ډیر اهم بحث دی که زندگی وفاو کا نو انشاءاللہ سبانی درس کې با موضوع زمونږ وی تعارف قرآن سبانی درس په کوم عنوانی تعارف قرآن انٹروڈکشن آف the holy قرآن د دې عظیم شان کتاب انټروډکشن او تعارف زمونږ ډیرو مسلمانانو ته پته نشته چې دا قرآن تعارف راته لګو کا بد د خلکو خدا خیال دا قرآن دی بس او ابې مړه شو او پیزان را جمع کو ګورګورو کو روجي وته وې شو او خره به بد دا قرآن دی تر غلې جوړي او قرآن دغه دی نه دا قرآن یو خپل تعارف یو انټروډکشن لري نو سبانه درس هم ډیر اهم دی دا کم مرګري چې د بهر ناراضي د دې خدمت کې درخواست دادې او کم دلته د مدرسې انتظامیه ده چې څونه خواوشا کې زمونږ ملګري یاران دوستان دي هغې ته لږ دعوت ورکوي یو میسیج ورته کوي یا دهاني ورته کوي چې دې درس کې خو 2 هفتې درس دی دا پکې 2 ورځې بیا درس وشه نو چې پای کې مرګري شریکیږي جزاکم الله خیرا کثیرا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بل دا سونا مرګری چې دی کنه دا کم درس کیوشي دا به ار مرګری ټکی پټکی په یادو یادوي ماننم د سماشومانو نه سبقونه ورول نو پرونه د قران کریم د فهم اهمیت متنو معلوم چې پرون زګینټه چغیدلی ما پای کې وته یو خبره نه و معلومه الانکه دې کې دا احمد معشوم راغلی دله پوره دا اهمیت معلوم شوی بلکې کور کې مې وي چې دا واقعیا پکې بیان شو دا واقعیا الویل ویلکان نو دا خپل ګروپونه بیا جوړ کې یو ګروپ اشرف علي صاحب ته گوهر صاحب ته ابو بکر صاحب ته دارنګ رشید صاحب دي نو دا خپل ګروپونه پکې جوړ کې نو لس منټه په لګي دا سبق پکې دوهراويږي یا الله زموږ دا درس په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې مونږ ټول مسلمانانو ته د قرآن فهم را نصیب کې دا کوم ملګري د بهر نه دې ځای ته راځي د قرآن دپاره رب ردی په برکت سره جولې د خیر ډکې کې مشکلات آسان کې پریشانۍ ختم کې سونا شرعي حاجات د خپل غیبي خزانو نه پوره کې ډېر مسلمانان د دعاګانو درخواستونه را لیږي اے رب ذوالجلاله دای مشکلات آسان کې بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کې اے رب ذوالجلاله زمونږ د دې مدرسې سونه قرضې او د دې کې سونه ضروریات دي اے رب د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي زمونږ خاتمه په ایمان کې مونږ ته د قرآن فهم را نصیب کړي زمونږ د قرآن سره دوستی مضبوطه کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین